نو د الله په مخلوقاتو کې د هواګانې او بادونه مخلوق دي، نو دا هم الله پیدا کړی دی. نو الله فرمایي هو الذي الله هغه ذات دی ارسل الرياح چې رالیږي مختلف بادونه بشرن یو قرات داري زیری ورکون کی بین یدی رحمته مخکې د خپلې ویره باندې نه چې باران دی. کله چې باران راځي نو د باران نه مخکې د هر طرف نه چې کوم دی دا هوا راشي، د دې طرف نه هم راشي، دین هم راشي، دین هم راشي، دین هم راشي، دا هواګان یو بل سره یو ځای شي او دا یو بل رامن کی دی اوبه ځان سره اخیستي، د هغې نه باران سال شي. کله چې ریحي د عذاب دپاره نو هغه په یو طرف باندې روان وي، نو د هغې د جاکړې سازیږي او د هر څه تباه کوي او بربادوي. دا مخ قرضو کې راغلی د خلکو دنیا تاوانونه کړي دي. دا قاصفن په بل ځای کې راغلی دی قاصفا من الریح، نو دا د تقصف کل شیء نه ماخوذ دی، معنا ماتوي هر یو څیز لره، هر یو شی چوری چوری کې او ماتي. او بل ځای کې راغلی دی الله بادونه رالیږي لواقح هم راغلی او لواقح هم راغلی او ملاقح هم راغلی، او دا د ملحقتون نه دی په معنا د باردار باندې، یعنی بادونه رالیږي ډک د اوبو نه، هغې پر خپلو خېټو کې اوبه رااخیستي لکه څنګه چې سواري په خېټه کې بچی. او بل ځای کې راغلي دي اعصار، معنا ریح عاصف تهب من الارض الى السماء كعمود فيه نار. اعصار هغه باد ته وایي چې تیز الوزي او د ځمکې نه الوزي او اسمان طرف ته الوزي په شان د ستنې باندې، او پای کې اورمي او سر برد کله پای کې یخني همي. معنا دا ده چې که تاسو موږ چې څه واړو نو دا علاقې داسې دونه ابادې نه وي، نو دا هوا به دا کې دا هوا بلبلکۍ ورته وي، داسې تاویږي اسمان طرف ته خېږي، داسې ځمکې نه هغه شي داسې تاویږي. نو موږ ورته د پیریانو ماماګانو واده وی نو ټوپۍ به هم پکې وراچولې داسې پوهېږئ په دې باندې. نو دا هغه پیریانو ماماګانو واده دی، او دا هغه بلبلکۍ دا ډېره خطرناکه وي، دا کله کله د کوټو نه چتونه مړي، کله کله د کوټې نه چت کېست هلته وغورځي، نو دا هغې ته اعصار وایي. نو ځکه دی وایي چې دا اعصار ریح عاصف، دا تیز چلیدونکی باد دی تهب من الارض الوزي د ځمکې نه الی السماء اسمان ته کعمود په شان د ستنې باندې فيه نار، په دې کې اوري او سر برد، او کله په دې کې انتهایی یخني وي. او نشرن هم راغلی یو قرات نشرن، نو معنا دا ده هو الذي ارسل الرياح نشرا بين رحمته. نشرا معنا متفرقه جدا جدا راځي. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسوا وأهلكت عاد بالدبور. دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایی، عبدالله بن عباس وی چې زما امداد په بعد سبا باندې شوی و، کم 12,000 فوج چې مدینې ته راغلی و په جنگ احزاب کې او په جنگ خندق کې، او یو میاشت هلته دیره و، او نبی علیه السلام او دغه ملګري دې غاړه و او کفار د کندې نه غاړه و. نو میاشت بعد الله پاکي بعد سبا راوالوزو د شپې، او دا خیمې ولا والوزولې
کټوۍ وله واړولې په سارو باندې ولې پړي وشلول او اوښانو باندې ولاړه وتښتېد. ابو سفیان زوی د حرب نبی علیه السلام راغی او سخت یخنیم ده. نبی علیه السلام خندق ته راغی، ملګري ناست دي، هلکه څوک به د دې قوم خبر راوړي چې چل وشو. ابو سفیان دې څه وکړو؟ نو زبیر د پیغمبر خوا ترور زوی دی، هغه ویل زه به لاړ شم. 3 ځله پیغمبر خوا خو بل چا ونه ویل سوا د هغه نه. نبی علیه السلام دا زما حواري دی، هلاړ. خو چې هغه غاړه پورې وتمه بس ابو سفیان میټینګ راغوښتی دی، اوس ناست دي، هلکه د یو بل لاس ونیسئ چې اغیار پکې را دننه نه شي. وایي ما زر د 2 کفارو لاس ونیو، یو لاس د یو کافر بل پر بیس کې کېناستم او توره تیاره ده او کله پړک شي او بیا توره تیاره او پړک شي که نه. وایي دا ابو سفیان مخامخ راته راسې غټه خېټه ده او زما سره یو سلینده او دغه په لاس کې دي که نه، په غېږ کې مې پاتې دي. څو ځله مې اراده وکړه چې دا د زړه دا سر ولې ولم چې دا کیسه ختمه شي. خو نبي علیه السلام ورته ویل چې زبیر بل څه به نه کړې، خبر به راوړې، نوی کار به نه کړې. نو ما نوی کار نه کوو. وایي بس چې بیا فیصله وشول چې هلکه ځئ بس کاته خرابه ده او ځان مکې ته رسوئ. نو راپورې ورته نبي علیه السلام ته ویل چې یاران روان شو. دا نو سرتو بالسبا، زما تعاون شوی دی په باد سبا باندې، دا هغه باد سبا دی. او واهلکت عاد بالدبور، او هلاک شوی قبیله د عاد دا په بادي دبور باندې وه. د مشرق نه چې کوم بعد مغرب ته لګي هغې ته سبا وایي، او چې د مغرب نه مشرق ته لګي دې ته چې کوم دی دبور وایي. حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا ابن جريج عن عطوة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيلة في السماء، کله به چې نبی علیه السلام ولیدله وریځ په اسمان کې. اوس مخیله ورته ولې وایي؟ مخیله هرې وریځې ته نه وایي، هغه وریځې ته وایي چې سړي تېره خیال د باران وي، هلکه داسې اندازه ده چې وریځ د باران ده. نو مخیله معنا دا ده. اقبله و ادبره، نبی علیه السلام کله مخکې او کله شاکي، ودخله و خرجه، کله کمرې کوټې ته نوځي او کله روځي. وتغیر وجهه، مخ به بالکل بدل شو. عایشه ام المؤمنین وایي چې کله به داسې وریځ را مخامخ شوه چې د باران احتمال به پکې و، نو نبی علیه السلام به کله ته او کله به راته او کله به کمرې ته ننوته او کله به بیا راوته او د رنګ یې بالکل متغیر شو، دا یری په شان دی. نو فاذا مطرت السما، کله چې اسمان باران شروع شو، بس باران شو روان شو، سری عنه، لاړ به دا مصیبت داغه او تکلیف داغه نه، خوشحاله به شو. نو فعرفته عائشته ذلك، دا د نبی علیه السلام دا حالت عائشه په دې باندې پوه شوه. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، نو ورته ویل بل ځای کې رابشي روایت کې، یا رسول الله خلک چې وریځ راشي خوشحالیږي او ته چې وریځ وینې نو کله داسې ځي او کله داسې ځي او کله دننه کوټې ته ځي او کله بار راځي او رنګ یې تغییر شي، دا ولې؟ فقال النبي صلی الله علیه وسلم ما ادري لعله لما قال قوم، وایي چې ته څه پوه کړې عایشې، وما ادري زه نه پوهېږم لعله کیدای شي دا وریځ، دا ستاسو پسې عبارت څنګه دی؟ د لعله کما قال دی، ده لا څومره که کما دی ما ته خو کما ښکاري. ثم قال قوم، نه کنه نه ساجي، دا زما د علم ما ته وایي دا کما دی، او دا بالکل کما دی، ګوره مساجيږي نه. وما ادري زه څه پوه، ما له څه شي پوه کړی پیغمبر وایي اسنه دا چرته هغه شی چې یو قوم ویلي، کما قال قوم، لکه څنګه چې یو قوم عاد ویلي وو، فلما رأوه عارضا، کله چې ولیدله دې وریځې لره مخامخ کېدونکې، ولیدله وریځې له مستقبل اودیتهم،
مخامخ کیدونکي ور د دې صحراګانو ته او د دې خړګو ته الآیته وایي زما را خیال دی چې چېرته دا هغسې نشي یا قوم چې ویلي وو چې دا وریځ راغله او هغه د هغې دغه ایریاو علاقو ته مخامخ شوله او دې هذا ممطرنا دا په موږ باندې باران کوي هغې باندې د هغې نه د اور باران وشو. حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت كان النبي ها منس کې پاتې شو ها څنګه دا مکي بیو ها نو بیا وایي بسم الله الرحمن الرحیم دې باندې تاسو ما پوهه کړی دا بخاري چرته په چکر باندې تللی یا حج لتلی یا عمرې لتلی یا چا مړي ژوندي لتلی او ورځ دوه هفته نیمه میاشت دا بخاري لیکل ماتل شوي نو چې کله دی دوباره راشي نو بیا بسم الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم او څنګه خبره ده د مخلوقاتو د پیدایش خبره شروع ده نو د بادونو بیان وشو د خدای مخلوق دی اوس ول اوریازم د خدای مخلوق دی هغې بیان کوو. بابو ذکر الملائکه باب دی په بیان د ذکر د فرشتو کې. وقال انس بن مالک قال عبد الله بن سلام للنبي صلی الله علیه وسلم وی عبد الله بن سلام نبی علیہ السلام ته وایي نبی علیہ السلام نه عبد الله بن سلام ته پوښتنه وکړه تاسو کومه فرشته وحی راوړي هغه ویل جبريل نو عبد الله بن سلام ورته چې ان جبريل عدو اليهود جبريل خو لوی دشمن دی د يهوديانو د فرشتو نه که چېرته بلې فرشتې درته راوړی نو بیا به تا ستا خبره مونږه که نه نو دا عبدالله بن سلام دا خبره کړې وه خو دا د هغې نه روس مخکې دا خبره کړې وه چې د ازمایش په شکل باندې درې تپوسونه تې کړي دي او پیغمبر خپل ما ته اوس جبریل ویلې. وقال ابن عباس لنحن الصافون عبدالله بن عباس قرآن کې چې دا ذکر دی چې خامخا موږ صفونه تړونکي په عبادت د الله کې په خدمت د الله کې الملائکتو دغې نه دا خبره چا کړې ده الملائکتو دا فرشتو کړې ده دې قائل فرشتي. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة حا وقال لي خليفته حدثني يزيد بن زريع حدثنا سعيد وهشام حدثنا قتادة حدثنا انس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما انا عند البيت زر بیت الله سرایما بین النائم والیقظان دا خوبولی او د یخ پر مینس کې ما یعنی داسې حالت مې دی چې نه پوره ودیم او نه پوره یخ ما نو فذکر رجلا فذکر دی یو بل توایی چې رجلا بین الرجلین فرشتې رالی یو بل نه تپوس کوي موږ چې چا سره کار دی پکې کم یو دی چې زمونږ د چا سره کار دی او راغلی و هغه موږ بوزو څوک دی نو دی دلته اوس لږ عبارت کې کمی دی زه جبریل کله وی د ام هانې په کور کې وم د هغه ځای نه روان کړم حرم ته راوستم نو به مسجد حرام ته راوستم زمزم ته راوستم نو هلته زما د سینې اپریشن وکړو نو په اوتیتو بطست من ذهب راتلو وکړه شو ما ته په یو پلیټ باندې د اوبو د زمزم نه اوبه د زمزم یې راوړلې په بطست من ذهب په یو لوښي باندې چې د سرو زرو پلیټو ملآن حکم و ایمانه ډکو د حکمت او د ایمان په شقه نو زما دا سینه یې اوشلوله من النحر الى المرا الى مراقي البطن دو سینې د سر نه د خېټې د هغې نرمې حصې پورې مراقي البطن دا نرمې حصې د خېټې ته وایي اوس خپله خېټه باندې ګوته ووهئ چې کوم ځای کلک دی او کوم ځای بیا پوست دی
دا دې پر کې تکړه دی دی وایي دا مراکې البطن دا معنا ده ثم غسل البطن بماء زمزم بیا زما را خېټه د اوبو په زمزم په اوبو باندې اولمبولی شوه ثم ملئ حکمه و ایمانه بیا ډکه کړی شوه د حکمت د علم نه او د ایمان نه و اوتیتو بدابت ابیض ما ته یو سپینه غوندې سورلي راوستی شوه دون البغلې د کچر نه په جوسه کې کمه وه و فوق الحمارې د خر نه غټه وه لواڼی خر چې ورته و یا غمره وه هلکه د اوسني هلکان لواڼي نه پېژني دغه سروره دا ما او تا پېژني په دې خرو کې یو قسم لکړي دي چې هغه د اس پورې تقریبا وړوکي اس عمره وي هغې ته لواڼي خره وایي په بار کې ډېر زیات مړني غټ غټ بارونه وي نو دا د کچر نه کمو او د خر نه غټو دومره دا بوراک چې ورته ویلی کېږي نو فانطلقت مع جبریله زه روان شوم دا وشو نو دا چې دې باندې منغل شو موږ بیت المقدس ته ورسېدو بیت المقدس کې پیغمبران سره ملاقات وشو هغې ته مونځ وشو بیا د هغې نه چې راووتو نو فانطلقت مع جبریله بیا زه د جبریل سره روان شوم هلته بل حدیث کې راځي ما ته اندر پایا ولګولی شوه هغې باندې زه وختم حتی اتینا السماء الدنیا حتی چې اول اسمان ته موږ رالو قیل من هذا قیل جبریل جبریل دی قیل ومن معک څوک دی قیل محمد قیل وقد ارسل الیه وویلی شو ده ته جواب لېږلی شوی پیغمبر سات شوی قال نعم قیل مرحبا به وویلی شو ده ته ستړي مه شي ولنعم المجیء جاء بهترین راتلونکی راغی ولنعم المجیء جاء فاتیت علی آدم نبی علیہ السلام زه د آدم علیہ السلام په خوا تیر شوم فسلمت علیه ما پې سلام واچو وقال مرحبا بک من ابن و نبی ستړي مه شي دي تا ته ای بچیا او ای پیغمبره نو فاتینا السماء ثانیه موږ دویم اسمان ته رالو قیل من هذا دا څوک دی قال جبریل قیل ومن معک څوک در سره دی قال محمد قیل ارسل الیه قال نعم قیل مرحبا به ستړي مه شي دي ده ته ولنعم المجيء جاء فأوتي على عيسى زرع لما بخواد عيسى باني أو ده يحيى باني فقال مرحبا بك من أخ ونبي فقال دوار راتويلي ستريبشي دي تاتا رو إذا منغ رورا وبيغمبرا نپاتين السماء الثالثة منغ دريم اسمان ترالو قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به والنعم المجيء جاء فأتيت على يوسف رالم يوسف هذا وسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي سلمشي تاتا إيرورو بيغمبرا فأتينا السماء الرابعة سلور مسمان ترالو قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به والنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس رالم إدريس عليه السلام قال وسلمت عليه وقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء السابعة خامسة بنزم اسمان ترالو قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على هارون رالو هارون عليه السلام خواتا وسلمت عليه ما بسلامه قال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا على السماء السادسة منغا شپږم اسمان ترالو قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد عليه الصلاة والسلام قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على موسى فسلمت عليه موسى عليه السلام ترالو ما بسلام وايو وقال مرحبا بك من أخ ونبي ولما جاوزته بكى ما تاصلت ترجمه کې وسویلې چې وزته مخکې تیر شو ما په جړا شو فقیل ما افکا کچا ورته ویلې چې موسی د دې پیغمبر د لیدلو سره وجړل ولې وجړل څه چلې قال يا رب يا زما ربا هذا الغلام الذي دا نوجوان لك هغه دی
بعث باری چې ما نه رستو راغلی دی پیغمبر شوی دی او يدخل الجنة من امته دننه کېږي به جنت ته د امت نه افضل ما يدخل فيه من امتي ډېر زیات دا دی چې زما د امت نه به دننه کېږي یعنې د امت زما نه زیات شي جنتیانو ته نو فاتینا السماء سابعه موږ اسمان ته رالو وقیل من هذا قیل جبریل قیل من معك قیل محمد قیل وقد ارسل الیه مرحبا به ولنعم المجيء جاء فاتیت علی ابراهیم رالو د ابراهیم علیه السلام په خوا باندې فسلمت علیه السلام علیکم وقال مرحبا بك من ابن ونبي ځکه آدم علیه السلام ورته ابن ویلی دی ځکه د هغه په لرې معنا باندې زوی دی او بیا د ابراهیم علیه السلام لکه په لنډه معنا باندې زوی دی ځکه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په بچو کې راغلی او اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بچی دی نو دا خبره وشوه نو فرفع البیت المعمور را ښکاره کړی شه موږ ته بیت معمور فسألت جبریل ما جبریل تپوس کو فقال هذا بیت المعمور دا غابات کور دی په عبادت یصلی فیه کل یوم 70,000 ملک عبادت کوي په دې کې په وار باندې هره ورځ اویا زره فرشتې اذا خرجوا لم يعودوا آخر ما علیه بیا د قیامت پورې دوی ته نمبر نه میلاویږي دا خو دونه مخلوق دی ګورې ها ورفعت لی سدرة المنتهى را ښکاره کړی شو راپورته کړی شو موږ ته سدرة المنتهى دغه ونه ده د بیرې فاذا نبقها ناسها په دانې د دي کانه قلال حجر ته وایي دا چاټۍ د حجر کلی دي حجر په عربو کې یو کلی دی او پای کې به چاټۍ سادي خوم چې ورته موږ وایو زموږ په زمانه کې به پکې وړه کوله ګوړه پکې زموږ میان دوه اچوله خوم به ورته یو خوم پخا کټوی و غټ وورقها پاڼې د دې چې وي کانه اذان الفیول او د دې دا پاڼې چې دا په شان د غوږونو د اتیانو باندې وي د اتي غوږ هم لیدلی دی د شکور مرئ کېږي او دا نو دا چې دا وشو او فی اصلها 4 انهار چې ما وکاتو د دې ونې په ویښ کې 4 نهرونه بیږي نهران باطنان دو پټ نهرونه دي و نهران ظاهران دو پډاګه دي فسألت جبریل ما جبریل ته ویلې نو فسألت جبریل تاسې دې ته څه ویل نهرونه فقال اما باطنان ففي الجنه دا دوه چې سرپوخ او پټ نهرونه دي دا په جنت کې دي او اما ظاهرانی دا کوم چې تا ته پډاګه ښکاري فرات او نیل دا دوه دریابونه دي هلته تیر شوي ثم فرضت علی 50 صلاة بیا پرش په ما باندې 50 لمونځونه فاقبلت حتی جئت موسی زرا متوجه شوم رالم د موسی خواته فقال ما صنعت څه دې وکړو قلت فرضت علی 50 صلاة په ما 50 لمونځونه پر شوي قال انا اعلم بالناس منکو زما تر خلکو علم ډیر زیات استانه عالجت بني اسرائیل ما کوشش کړی پر بني اسرائیل باندې شد المعالجه سخت کوشش مې کړی دی نو د دوه نه زیات نه کړي په ان امتک لا تطيقو ستا امت بر په زوس مزون طاقت نه لري فرجع الى ربك قل رب ته واپس شه فاساله سؤالك د الله نه فرجعت فسالته فجعلها 40 لسما بشخه ثم مثله بمثل الذي ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فاتيت موسى فقلت له فجعلها 5 پنځه وګرځول فاتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 5 الله پنځه کړه فقال مثله ما نه ورشه غوري ورشه ما بني اسرائيل دینه په کوم ازمایلی په دوه موضوعونه کې دي کړی قلت ما ورته فقال مثله قلت سلمت ونودي اني قدم نو دا وی دا زما بل حدیث کې راځي چې زه نور نشم ویلی مال د الله نه حیا راځي بس اعلان راغی پنودیا ان قد امضیت فریضتي یقینا ما چلولې د خپله فریضه هغه کټ کېږي نه
وخففت عن عبادي خو ما تخفیف او اسانی کړي د خپل بندګانو سره او واجزل حسنه 10 زه بدله ورکوم د یوې نیکۍ لس بدلې ورکوم نو مونځونه به دوی 15 کوي او 45 مونځونه به ورسره زیات حسابېږي نو مونځونه به دوی 15 کوي او موږ 50 مونځونه به زموږ لپاره لیکلي کېږي دونه موږ نامردان یو چې په 50 مونځونو باندې موږ له الله 50 مونځونه لیکي او موږ دې ته ملا ماته ادا نه کوو سوچ وکړئ په دې باندې بشمار وصور وكذا ساعات بس وقال همام قتادة عن الحسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور حدثنا دا كليرين بس كم بري حدثنا الحسن ماني بس دخل